ملم جبې روډ نه زمونږ یو روډ تللی دی ملم جبه ټو پورنډ او دا روډ ډېر مخکې وتی دی. دا بیا تقریبا نن 10 کاله مخکې دا روډ پی سی شوی دی او په ایرا کې د دې ټنډر شوی دی او ایم سی کمپنی په دې باندې کار کړی دی. دا روډ اوس انډر کنسټرکشن دی. دا روډ اوس انډر کنسټرکشن دی. دا روډ د نوابي په مقام باندې شرپسندو مات کړی دی او د دې نقشه بدلول غواړي. نو په دې روډ کې موږ ډي پی او سواد لرالو جرګه رالو په 1 تاریخ باندې او هغه ډي پی او سواد د موږ دا کوم اپلیکیشن چې هغه ایس ایچ او ته فارورډ کو ملم جبي د نن پورې پی ایس ایچ او ډي پی او هیڅ ایکشن وانه غستو. بیا موږ د سواد ډي سی له جرګه رالو. د سواد ډي سی له چې موږ جرګه راغلو نو د سواد ډي سی سر چې موږ میلاو شو نو د سواد ډي سی موږ ته دا خبره وکړه جرګې ته چې دا کم روډ چې دا کم کسان وباسي دا خو د دې خپل ملکیت دی. نو په ملکیت کې زه څه کولی شم؟ نو زه خو په خپله د سواد د ډي سي نه تپوس نشم کولی چې دا صرف زما دا کم زموږ 23 کیلومیټر روډ چې دی دا 23 کیلومیټر روډ چې دی کې 1.5 کیلومیټر په سواد کې دی بقایا ټول په شانګله کې دی او د دې نه ډېر لینک روډونه جدا شوي دي یو دوه نه او په دې تقریبا د 2 لاکو خلکو آبادي په دې روډ باندې جوړه ده. زما د سواد د ډي سي نه صرف سیمپل دا سوال دی د الکترونیک میډیا په ذریعہ د پرنٹ میډیا په ذریعہ د سوشل میډیا په ذریعہ په خپل زه تپوس نشم کولی. زما دا سوال دی دا تپوس دی چې زمونږ دا روډ په ملکیت کې دا 9 کیلومیټر روډ په ملکیت کې تللی دا کس په ملکیت کې تللی دا بقایا چې کوم روډونه په هوا کې راغلي موږ هم دغسې په هوا کې دا روډ بوزه دغه ځای کې که نه د سواد ډي سي ته ریکویسټ کوم چې دا زمونږ دا الګ ځای کې دا روډ تاسو مات شوی دی دا په ملکیت کې مات شوی دی دا بقایا خو په ملکیت کې نه راغلي دا خو په هوا راغلي دي یا دا په غره کې پکې راغلي دي یا دا په سمندر له پاسه راغلي دي دا په ټول پاکستان ګوټ ته چې روډونه تللي دا په ملکیت کې نه دي تللي. ډي سي صاحب ستاسو سوال کوم د دې میډیا په وساطت ستاسو سوال کوم چې دا بقایا روډونه چې دي دا په کم طرف تللي دا په ملکیت کې نه دي تللي صرف زمونږ دا 9 کیلومیټر روډ په ملکیت کې دا بقایا په هوا تللي دي. نو زما تاسو ته سوال او ریکویسټ دی چې دا موږ له دغه 9 کیلومیټر هم په هوا کې وباسئ او زمونږ دا روډ چې کم کسانو مات کړی دی زما چیف منسټر ته پرایم منسټر ته دغه دیو ته زما ریکویسټ دی چې کم شرپسند دي که هغه د کمی پارټۍ سره تعلق ساتي او کم کسان چې دغه کوي پشت پناهي کوي نو په هغو باندې هم ایکشن واخلئ او کم چې ایسی چارباغ دی هغه مخکې په اعتماد کې اخیستی و ډي پی او مخکې په اعتماد کې اخیستی شوی و ایسی ډي سي مخکې په اعتماد کې اخیستی شوي و موږ ته اوس موږ کم طرف ته لاړ شو موږ چا ته فریاد وکړو موږ ته خو بله لار نشته دی. زه دا خبره کومه که چېرته زمونږ حکومت وخت زمونږ په دې باندې په دې پریس کانفرنس زمونږ په دې فریاد باندې نوټس وانغستی شو نو زه به دا خپل روډ اپنا مدد آپ کے تحت کولاوم او په دې قوم په دې طاقت په کولاوم که څه نقصان وشو ذمہور به د سواد ډي پی او د سواد ډي سي او چیف منسټر پوری کم دا چیف منسټر به هم ذمہوري که څه قسمه په دې کې نقصان وشو چیف منسټر به د هغې ذمہوري د سواد ډي سي به ذمہوري او د سواد ډي پی او به د هغې ذمہوري. امنوي سره دی او نور خبرې خو تاسو ته محمد خالق صاحب وکړې لیکن کله نه چې بیا موږ دې درخواست جمع کوو ډي سي په هغې نوټس وانغس هېڅ ونه شو د هغې نه وروسته مونږ هغه ته ټلیفون وکړو او هغوی د شوکت یوسفزۍ ته هغوی ایسي د ډي سي ته ټلیفون وکړو ډي سي هغوی ته هم دا جواب ورکړو د هغې کوم ریکارډینګ چې دی هغه ما سره شتي د ډي سي سواتو چې یاره دا د هغه کس خپل ملکیت دی آیا دا د خپل ملکیتونو 10 کاله په دې باندې پی سی سی شی دا د کم سی کم د 15 سال نه دا روډ آباد دی او دې کس د وس دا بیه کړې ده دا کس سره بدل کړی دی د په نوم باندې نه د دې انتقال شتي نه نور څه شتي لیکن دا صرف یو بدماشي ده او دا د پراپرټۍ په دغه باندې دغه ځای باندې ځان له هوټل جوړوي. کله چې مونږ بیا د هغه په وینا باندې اے سی صاحب مونږ له راغلی نو اے سی صاحب هم د هغو د طرف نه وکالت کړی دی مونږ ته یې خبرې کړي دي او الټا هغې پکې د اصلي نمایش هم دغه کسانو د غونډګانو کړی دی لیکن نه پې اے سی صاحب نوټس اخیستی دی نه پې د کوم ایس ایچ او صاحب هغه نوټس اخیستی دی. زه د دې میډیا په وساطت باندې د وزیراعلی صاحب نه او د شوکت یوسفزۍ صاحب نه کوم چې زه متعلقه عہدیداران دي د حکومت د هغو نه ټولو نه مطالبه کوم چې یاره د دې ډي پی او او د ایس ایچ او ملم جبې تاڼې خلاف د انکواري وشي
چې آیا دوی کسانو د هغوی په مخ کې د ایڈمنسټریشن مخ کې د یو سړی د اصلي نمایش کوي او په قوم پسې په جرګه وزیر اصله رالي هغه د پې ایکشن نه لي ولې دې نه لي د دې څه وجه کېدی شي هغه ټولو ته پته ده